نصر من الله وفتح قریب. زما د ډیو جے خصوصا د لاهور پریس کلب، د رزړ پریس کلب، د صوابۍ ملګرو، د بامخیر ملګرو، مشرانو کشرانو، مونږه پولیس سره دی وخت کې چې کوم دی بیو صاحب سره کوم ایشو ده، حقیقت دا دی چې دا یو اصولي ایشو ده او په دې باندې موږ په هر فورم قسم خوړی شو چې زموږ پړه کې دا ده چې موږ په حق باندې یو او زموږ سابقه ریکارډ دا دی چې موږ چری په حق باندې کمپرومایز نه دی کړی. د باعزته خبرونه، د باعزته طریقې د حل نه مخکې تختیدلو، نه اوس تختو، نه بیا تختو. که چېرې زموږ د ننني سټرایک نه پس هم چېرته ټیبل ټاکي هم پکې موږ شمولیت به کوو، خو په بالادست او په باعزته طریقه باندې، په زیردست طریقه باندې خبرو اترو ته موږ نه یو تیار. زمونږ دا فایټ او دا جنگ چې کوم دی، څنګه چې موږ وایو چې دا اصولي دی، دا د حق دپاره دی، دا به جاري ساتي. او اوس نه زیات نه زیات 20 منټ پس موږ راوځو. دا فایټ دې کې لومبنی شی د الله نصرت دی او همیشه دپاره موږ دلته د میډیا په سطح باندې 8 کسان او 10 کسان راوتي یو او الله تعالی زموږ ډېرو لوی پرده ساتلې ده. نن خو موږ سره د یاروسین ډاګای نوالی تر بټاکړې او تر ایملټه او تر غدونه پورې عوام پر رابطه کې دی او غوي وایي چې تاسو یو کار لا کوي، موږ بس تاسو په کار لبیک وو. خو موږ نه غواړو چې دا ایشو هغه طرف ته بوزو. خو دا سټرایک، دا نننی سټرایک یا د نننی جلوس یا د نننی پروګرام دا ګورې زموږ اینډ نه دی، دا زموږ آغاز دی. د لومبني فیز دویم پروګرام دی او ورپسې د زیارت پرست د لومبني فیز به ان شاء الله دریم پروګرام هم کیږي چې تر څو پورې موږ ټارګټ نه چو کړي د الله په فضل سره مرور رسو کېدو ولوم نه یو، کمپرومایز ولوم نه یو، جوکاوېدو ولوم نه یو، بیکاوېدو ولوم نه یو. د انتظامی او د پولیس د هر قسم حدګنډو مقابلې ته تیار یو، حربو ته تیار یو چې دوی څه کوي هغه دې وکړي او ان شاء الله زمونږ د سرونه د ګولو لپاره او زمونږ د سینې د لاټو لپاره مخکې هم تیاري وي، اوس به هم تیاري او بیا به هم تیاري. او زمونږ د دې ښه کاس په لار کې سور هم قرباني مخې ته راځي، نو ان شاء الله موږ به هغه قربانۍ ورکول نه درېغ نه کوو. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو حامي او ناصر شي. وما علينا الا البلاغ. جزاك الله. 20 منټ دا بکیو لګوي، ها دا بکیو لګوي او ټیم ته ګورئ بھائی، ټیم ته ګورئ چې بس موږ 20 منټ پس بیا راځو. بس 26 دی. السلام علیکم. السلام علیکم. عمران غزل صاحب تاسو د سلسله کې څه وایي؟ دا موجوده حالات کې دا د حق او د باطل جنگ دی چې لږ سایت ته شي خبره کوم. د حق او د باطل جنگ دی او همیشه د ازل نه واخلې تر ابد پورې د حق او د باطل د مبارزه چې روانه دي کې صحافیانو یو اهم او مهم کردار ادا کړی دی. څومره چې ماورای عدالت قتلونه کیږي، زما په ټیکس باندې زما ګولې غشتي شي او زما خلاف استعمالېږي، څنګه چې نقیب الله محسود دا واقعه شوې ده. زمونږ جنگ چې دی نو دا د یو ډي پي او خلاف نه دی، دا د پولیس خلاف، دا د نظام خلاف دی. دا نظام به بدلو، دې دپاره به راپاڅېدو ضرورت دي. د نن نه ورځ نیمه مخکې زه هم چې کوم دی پولیسو چت کړی ماورای عدالت، ماورای قانون چې هغه نه د اسلام قانون مني، یو مذهب هم نه مني، نو او 35-36 ګنټې زه په حبس بیجا کې ساتلی شوی یم. نو دې سلسله کې د ملګري چې کوم دي دا ټول راجمع شوي دي. د صوابۍ یونین اف جرنلست صدر صاحب چې کوم دی هغې موږ پریس کانفرنس وکړو، هغه ټوله دنیا ویني او 20 منټ ټایم دی. د دې نه پس به چې کوم دی نو خلک عوام راوځي او صحافیان په هغې کې چې کوم دی نو کوم کردار ادا کوي. خاص تاسو لیدلی دی، نو بس دا خبرې دي او چې تاسو نور څه وایئ نو زه به عمران غزل صاحب دا راته ووایي چې دا ریاست چې کوم دی دا د مور، موږ د ویلي شوي چې دا د مور حیثیت لري او دا د مور حیثیت چې لري نو دا ریاست په کار چې موږ ته پروټیکشن راکړي، خو د هغې خلاف دا چې کوي دا موږ سره دهشتګردي کوي او موږ سره غونډهګردي کوي، پولیس ګردي کوي او اغوا برای تاوان او بدتخوري او په دې ټول څیزونو کې دا پولیس شامل دی. دې سلسله کې به تاسو څه وایئ؟ جی بالکل، دا زمونږ چې کوم دی نو لکه د مور حیثیت د ریاست، انفارچونیټلی د
ریاست چې کوم دی په دې کې څه عناصر داسې موږ ټول نه یادو څه عناصر داسې دي چې هغې سره کوم اختیارات دي هغې د هغې نه تجاوز کړی دی چې کله یو کس د خپل حد نه تجاوز وکړي په هغه باندې الله تعالی هم پکړ کوي په هغه باندې چې کوم دی نو خلک هم راپاسي نو انشاءالله موږ ته په دې کې څه شک نشته موږ مخکې هم د جیلونو د دې څیزونو د دې نه یریږو نه خو صرف او صرف دا وایو چې ماورای عدالت مو دې نه اوچتې ماورای قانون مو دې نه اوچتې ما ته به یې کال کړی وی زه یو مشهور سړی یم د علاقې ما خلک پیژني په ملیونز خلک زما ویډیوز ګوري ما ته به یې کال کړی وی چې کله دې ته ضرورت پېښ شي موږ ته کال وکړي موږ دې جنډه اوچته کړې ده موږ د پاکستان لپاره خدمت کړی دی نه مو ورځ کتلې نه مو شپه کتلې ده نو چې کله دې ته ضرورت پېښ شي موږ تلي یو د دې چې کوم دی نو موږ کوریج کړی دی دغسې به یې ما ته کال کړی چې جي تاسو راشئ تاسو تاڼه کې یو څو تپوسونه کړو نو چې د دې کومه رویې اختیار کړه زما سترګې وتړلې زه چې کوم دی نو زما هراسمنټ وشو په دې باندې ډېر زیات سخت خفه یم او ټول قوم ته پاکستانیانو ته بله خبره دا ده جی چې دی د عوامو نه دهشتګرد جوړوي زما هغه احساسات چې کوم د پولیس دپاره زما د تحفظ دپاره هغه چې کوم دی نو زما اوس د دې خلاف شوم نو په دې وجه عمران غدن بھائی تاسو په کومه کار ته کې څوت کړی جی دا چې کوم دی نو ما ته خو پته لګي نه چې پسې کې اوچت کړي نورم څه کیسونه او صدقه کېدی شي خو لکه ما ته دا ویلي وي چې زموږ په چم کې زما د تره نه ډکیتي شوې ده په 21 رمضان المبارک کې چې کم دی د دې په مرۍ کې انښتې ده او هغه چې کم دی نو نه دي حل نشته دی نو سپین لوبې 15 کسان زما د اطلاعاتو مطابق په دوبیانو کې اوچت شوي دي او ټول ماورای عدالت اوچت شوي دي نو پوهېږم نه کېدی شي مونږ خو صحافیان ټایپ خلک یو او د عوامو لپاره خدمت کوو نو کېدی شي څه بل څه دغه هم راله زړه کې پروت وو نو مونږ خو ما خو چېرته چرمخکې هم نه ده وجلې په ما اف آی آر هم نشته دی په تاڼه کې تاسو د دې تره سره چې کوم وقوع پیښه راغلې ده او داسې چې دغه رقم نورې وقوعات هم ستاسو په دې تحصیل د دغه ایریا کې شوي دي جی اول یو ډکیتي وشوه په 21 رمضان المبارک او بیا بله وشوه او د دې نه علاوه چې کومه کاروایانې کېږي پولیس ګرینډ اپریشن هم وکړو خو هغه هم ناکام دی هغې هم څه رزلټ نشته نور هم ډېر داسې واقعات شوي دي چې هغه میډیا هم کتلي خلکو هم کتلي دي لکه مطلب دا ده چې د صحابۍ کې د امن و امان صورتحال دیګرګون دی جی خراب دی عمران غزل صاحب زما یو سوال دی چې زما د اطلاع مطابق په دې یاروسین بردپورا د علاقه چې صحابه په دې کې ټیرریست تا په دې کې کار لفټر شته په دې کې د زنانو د پټولو ولا خلک شته دې کې ډکیتیان شته دې کې سمګلران شته دې کې هیروین د خرڅولو ولا کاروبار ناجایز اسلحه دا ټول څیزونه شته بدتخور پکې شته دا پولیس د دې خلاف چې کوم دا اکشن نه کوي دې سلسله کې تاسو وایي نو پولیس چې دې خلاف اکشن نه کوي نو ظاهره ده چې دوی به ورسره یا لاري یا به د هغې سره چې کوم دی نو څه زړه کې نرم ګوشي تاسو څه وایئ چې د دې په انفارمیشن کې دا نشته چې دلته په دې صحابې کې دا ټول هر یو قسم شی شته بالکل هغې ته مکمل انفارمیشن دی هغې سره د حکومت هر ټیکنالوژي موجود ده هغې سره هر قسم زور موجود دی طاقت موجود دی هغه طاقت د سپین روبي خلاف استعمالیږي هغه د قاتل ډاکو زانی شرابخور بدتخور چرس و افیوم والا هغې خلاف نه استعمالیږي او زما خلاف استعمالیږي 15 واقعات شوي دي او اوس په دې میاشت و درې کې چې ماورای عدالت خلک اوچت شوي دي او راپورټ شوي نه دي انفارچونیټلی نو زه په دې وجه راپاڅېدم چې زما خو خیر دی زه یو کس یم خو د قوم دا نور قوم به څه کوي جی غزل بھائی دا راته وایي تاسو سره دا واقعه کله پیښ شوې وه کله یې اوچت کړې وې کله یې پرېښودې دې 10 تاریخ باندې مازدیګر 5 بجې زه چې کوم دی نو یونین اف جرنلست صدر د چې کوم دی میټینګ و هغې میټینګ ته روانه کیمره را سره وه مایک را سره و جیب کې را سره داسې مواد نو او دی چې کوم دی نو زه د یاروسین جورسډکشن نه تقریبا یاروسین تاڼه چې کوم د دې نه چې کوم دی په یو فارلنګ فاصله کې دی چې کوم دی اوچت کړم سترګې راته وتړلې مې مختلف ځایونو کې د دې پابند سلاسل کړم عمران صاحب دا پولیس چې کله مونږ زموږ سړي کله دی غیب کی هر څوک چې کله دی ماورای عدالت قتل کی اغوا کی او روکی کی نو موږ سره د هغې ویډیوز موجود دي دی خو چې موږ نه دي چت کړی دی خو انکار کوي لہذا ستاسو سره موټرسایکل ستاسو د سیزونو په یاروسین تاڼه کې پراته وو چې کله موږ هلته لاړو نو هغې وایي چې تاسو دا سړی موږ سره نشته دې سلسله کې تاسو وایئ چې دوی موږ نه یو خبر موږ ته پته نشته بیا ستاسو ته موټرسایکل هغې په موټر کې راوړی ځان سره چې تاسو یې راوستی او که داسې هغې چونکې غیر قانوني زه اوچت کړی یم په ریکارډ باندې هغې سیز نه راوستل غواړي نو هغې لکه دې نه انکار کوي حالانکې د شپې 3 بجې چې کوم دی هغې زه تاسو ته هینډ اوور کړی یم او بس د پولیس دغه یو رویه ده نو دې دپاره ده چې کوم دغه دی نو زما د ذات خلاف نه دی دا چې کوم دی نو دا زمونږ د نظام سره جګړه ده دا نظام به بدلو راپاسو به که نن نه دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه قول دی وایي چې د ظلم خلاف تاسو نه پاسئ
जितना देर से जुल्म के खिलाफ उठोगे इतनी आपको ज्यादा मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी लिहाजा रापासीदल गवाड़ी और जमुंगा चा सर जाती जगड़ न दा और अमन खलक जमहूरी जगड़ दा इंशाल्लाह ची कम दिनों दा जंग बगटू थैंक यू वेरी मच थैंक यू